دینو ګستاخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ په صحابو کې د یو صحابي د یو سرم قرباني نه کیږي. صحیح ده کنه؟ د یو سرم قرباني نه کیږي. دارنګ چې دینو د مشرک سره قرباني نه کیږي. مشرک سره خو مشرک لک پیجاندل غواړي ځکه چې مشرک هم اکثر ویل کې مشرک سره نه کیږي. پوه شئ کنه؟ مشرک هم اکثر وایي مشرک سره نه کیږي. خبره ده مشرک هغه چاته وایي چې الله سره په ذات کې یا صفاتو کې بل څوک برابر کی. په ذات کې هو نن سبا ډېر کم دي چې مثلا د الله رب العزت د ذات په شان بل چا ذات وګڼي، لکه څنګه چې يهود ویلو چې عزیر ابن الله یا عیسی ابن الله، عیسی علی السلام د الله زوی دی، نعوذ بالله. خو نن سبا مشرکان هغه د صفات والے چې شرک په صفات کوي. د الله رب العزت صفت دی د مشرق او د مغرب او د هر ځای نه به اسباب اوریدل، دا د الله صفت دی، دا د الله رب العزت صفت دی. اوس ته یو بنده دا عقیده جوړه شوه چې د دې پاکستان نه یا د مکی نه یا د مدینې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې قبر کې زما اوري. صحیح ده کنه؟ یا رسول الله اغثنی ویم هغه زما اوري، زما امداد کوي. یا زما چا سره پیر صاحب سره بیعت کړي ژوندې دی او هغه زما आवाज اوریدل ته هم یا پیر بابا را مدد شي، غایبانه आवाज کوم. صحیح ده کنه؟ مسلې وایي یو خبره به کې میاس کراله یو دا ګوره کتابونو کې عجیبه خبره ده، د خلک د قرآن سنت نه دوره نه خبره ده. یو مولوی صاحب دی هغه په کتاب کې لیکلی دي، وایي دی وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قبر کې نه اوري، وایي زه په مدینه کې وم او په لاهور کې په ټلیفون خبرې کولې ما اورېدلې. نو دوره جاهل د خدای بنده موبایل اسباب دي، مونږ به اسباب خبره کوو، به اسباب خبره کوو. دارنګه الله رب العزت بصیر دی د هر ځای نه، به اسباب هر څه ویني. تو یاره زما پیر صاحب ته زخکارم یا زما حاجات سر کولې شي او چې دینو زه غایبانه هغه مالیدل کولې شي. نورونو دا ټول داسې عقیدې دي چې سر قرباني دا خپل برباد ده، موزه خپل برباد ده، هر عبادت برباد ده. نو قرباني مې عبادت ده، هغه سره مکه او شریک. دارنګي قرباني کې چې نیت د ثواب، نیت د ثواب وي کچره د یو د شرکاو نم نیت د غوخیو، ٹھیک شه کنه؟ نیت د غوخیو نو بیا هم د ټولو قرباني برباد ده. نو د ټولو به نیت د ثوابي د الله رب العزت د رضا نیت وي. دارنګي ور سره بل شرط په شرکاو کې به د ټولو مال حلالي. خیال نشته دی کنه؟ پوه شئ؟ اوس چې د دې لږ تفصیل کېلو لږ خفګان راځي. پوه شئ؟ د ټولو مال به حلالي، کمال حرام او د سود پیسې وچا سره بالکل ور سره قرباني نه کیږي. د بینک منیجرو چې هغه ټول راز ناست ځان نه د سود وکیل جوړ کړي، خلکو له ترغیبات ورکوي، بالکل ور سره قرباني نه کیږي، بالکل ور سره قرباني نه. ها که داسې یو سړی دی چې د هغه څه مال د تجارت حلال دی او څه حرام دی او هغه دا ذمہواری کوي ټولو ته تسلی وکړي چې دا زه کمې پیسې په شراکت کې قرباني وکړم، دا به زه حلال ورکوم، ورنه د ټول زه ذمہوار یم، بیا ټیک ده پیسې حلال راړم اگر چې نورې حرامي دي خو زه به حلال دلته قرباني راوړم، بیا ټیک ده. صحیح ده کنه؟ دارنګي هغه چا سره قرباني نه کیږي څوک چې د خور لور حصہ نه ورکوي، قبضه یې پې کړې ده، د مال حرام دی کنه، د خور لور حصہ نه ورکوي کنه. پوه شئ؟ د بل رور حصہ یې ګیره کړې ده، د خپل خور حصہ یې ګیره کړې ده، د ماسی حصہ یې ګیره کړې ده، د پپو حصہ یې ګیره کړې ده، سره بالکل قرباني نه کیږي. پوه شئ کنه؟ ځکه د مال حرام دی، د قبضه کړي د په پردی پناروا په ناجایز طریقې سره، د چا نه پیسې قبضه کړي په ناجایز طریقې سره، بل چا پیسې نه ورکړي، بس داوی په کړي داوا شوی دی، د مال حرام دی، سر قرباني نه کیږي. دا سړي رونو چې زی ور پسې تفصیل بیا مسالې پاتې کیږي، ټیم کم دی. دارنګ رونو